نن د پاکستان د چیف جسټس قاضي فیض عیسی اخرنۍ ورځ ده او د قاضي فیض عیسی تلو سره پی ټی آی ته درې غټې خوشخبریانې میلاو شوي دي. د قاضي فیض عیسی حوالې سره ماهرینو څه خبرې کولې، کمې درې غټې خوشخبریانې پی ټی آی ته میلاو شوي دي، په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. نن د چیف جسټس قاضي فیض عیسی از چیف جسټس اخرنۍ ورځ ده، نن به د خپلې عهدې نه مستعفي کیږي او نن چې کوم دی خپل د چې کوم فیور کې ججز دي کم ملګري دي ای به الله الوداعي پروګرام هم کوي. جی راځو جی قاضي فیض عیسی حوالې باندې قاضي فیض عیسی حوالې سره لږ ډسکشن کوو. قاضي فیض عیسی د پاکستان چیف جسټس و جی چې د په ټایم کې د په دور کې عمران خان سره او پی ټی آی سره ډیر زیات ظلم وشو. عمران خان په جیل کې بند کړل شو، داغه درخواستونه د په وجه باندې لا تر اوسه پورې پینډینګ کې دي، مختلف کیسز کې چې څه درخواستونه اوس سماعت دپاره منظور شوي هم دي، په هغې هم تفصیلا خبره کوو. خو د قاضي فیض عیسی حوالې سره ماهرین وي چې دا د حکومت غټ مطلب سہولتکار دی، حکومت له ډیر غټ ریلیف ورکړی دی او دا د حکومت سړی دی. مختلف مطلب ډیر زیات صحافیانو، ډیر زیات جرنلست چې کوم یا چې کم تجزیه نګار او ای بر د حوالې سره دا خبرې کولې. جی مکمل تفصیل سره په خبرې کوو، کومې خوشخبریانې پی ټی آی ته میلاو شوي دي په هغې هم تفصیلا خبره کوو. ټول لومړنۍ چې کومه خوشخبري د هغه دا راځي چې بشرا بیبي پرون رها شوې ده، هغې له رهایي میلاو شوې ده. اوس ډیر صحافیان د بشرا بیبي حوالې سره دا خبرې هم کوي چې ډیل یې کړی دی، د ډیل په وجه باندې هغې له رهایي میلاو شوه، خو دې کې هیڅ قسم حقیقت نشته ځکه بشرا بیبي 264 ورځې په جیل کې تېرې کړي. که چېرې ډیل هغې کولو نو ډے فسټ نه به هغې ډیل کړی، ډے ون نه به هغې ډیل کړی، 264 ورځې په جیل کې ولې تېرولې. او بشرا بیبي باندې چې کله قید وختو نو دی په مطلب بنیګاله د عمران خان چې کوم کور دی په هغې کې قید کړی وه چې دې ولوي ما دلته مه قید کوئ، ما بوځئ اډیاله جیل په اډیاله جیل کې ما قید کوئ او زه به د عمران خان کمزوري نه جوړېږم بلکې زه به د هغه طاقت جوړېږم. جنو کم صحافیان دی ورپسې دا خبرې هم کوي چې ډیل یې وکړو راووته او فلا وډنګړې. خبر دویمه غټه خوشخبري پی ټی آی ته دا میلاو شوې ده چې د های کورټ جج سردار اسحاق خان چې کوم دی دا یو ډېر دبنګ جج دی، د حکم جاري کړو چې عمران خان دلته عدالت ته پیش کړي. تاسو عمران خان سره ملاقاتونه ولې بند کړي دي؟ دلته راولئ چې دلته ورسره خپل وکیلان ملاقات وکړي. جی چې د پنجاب حکومت دا حکم واورېدو نو مریم نواز هم ویارېده، زر زر یې د عمران خان د دریو وکیلانو د دریو چې کوم د عمران خان د پارټۍ کسان دي د هغوی ملاقات عمران خان سره وکړو. چې د هغوی ملاقات کله عمران خان سره وشو دغه درې کسان د اډیاله جیل نه بهر راووتل نو هغوی هم عجیبه انکشافات وکړل. هغوی وویل چې عمران خان خو جیل کې د څه نه خبر نه دی، عمران خان خو تر اوسه پورې دین هم نه دی خبر چې نن بشرا بیبي رها شوه او عیني ترمیم نه خو بیخي نه دی خبر. عمران خان د خپلو خوریانو قید حوالې نه هم نو خبر، چونکې مخکې ملاقات کې وله ویلی شوي چې ستا خوریانې قید دي هغوی هم ګیرې شوي دي. نو نن یې موږ نه تپوس هم وکړو چې آیا زما خوریانې رها شوي دي که نه، هغه له بیخي د څه پته نه وه. او عیني ترمیم خبرې چې وله مونږ وایي وکړي دغه دریو کسانو وی د عمران خان وکیلانو، شعیب شاهین پکې، بیرسټر ګوهر پکې زما خیال نو وایي عمران خان ډېر زیات د افسوس اظهار وکړو چې زموږ په ملک کې مطلب اوس چې کوم عدلیه سیستم دی به نور هم کمزوری شي. جي بله خوشخبري درېیمه چې کومه غټه خوشخبري د هغه پی ټی آی ته د قاضي فیض عیسی تلو نه پس دا میلاو شوه چې عمران خان ګوره سایفر کیس کې بری شوی دی، عدت نکاح کیس کې بری شوی دی او درېیم چې کوم د هغه توشه خان اړومبنی کیس په هغه باندې لګېدلو نو د هغې هغه سزا چې کومه وه معطل شوې وه. تاسو له یاد شي خو عمران خان بری شوی نو د هغه د بری کېدو دپاره د عمران خان وکیلانو درخواست دایر کړی چې عمران خان دې بری کړلی شي. نو هغه درخواست تر اوسه پورې پینډینګ کې پروت و. جي توشه خان اړومبنی کیس عمران خان په توشه خانه کیس کې ګرفتار شوی. تاسو له یاد شي چې هغه جسټس کم یو جسټس و چې بیا انګلینډ کې خلکو ورپسې چغې هم وهغلې لندن کې، هغه چې کله عمران خان ګیر کو د هغه په حکم باندې چې ګیر کړلی شو عمران خان نو هغه کیس والا خبره ده. هغه کیس کې د عمران خان سزا ختمه شوې وه خو بری شوی نو هغه ټایم کې دغه درخواست د عمران خان وکیلانو ورکړی چې دا تر اوسه پورې د قاضي فیض عیسی په وجه باندې نه دغه کېدو، مطلب په دې باندې ټرایلز نه کېده. خو اوس چې کوم دی د قاضي فیض عیسی نن اخرنۍ ورځ ده او دغه درخواست سماعت دپاره مقرر شوی دی چې په 29 اکتوبر 15 ورځې پس په دغه درخواست باندې سماعت کیږي او په دغه درخواست باندې د جسټس عامر فاروق او ګل حسن زیب په نگرانۍ کې به دوه رکني بینچ چې کوم دی یو به عامر فاروق او یو به ګل حسن زیب سیب وي چې دی به دوه رکني بینچ جوړوي او په دغه درخواست باندې به سماعت کوي او پوسیبل ده چې عمران خان په دغه کیس کې هم ډېر زر بری شي. جي نو دا غټې خوشخبریانې د جسټس د قاضي فیض عیسی تلو سره پی ټی آی ته میلاو شوي دي. جنو دا اپډیټ سو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. والسلام.